ګان څلور پنځه تنه هغه شهیدان شو، وجود پرځې دی. نن په دغه وخت باندې موږ د ټولو پارټو د نوښار د امن او د سلامتۍ دپاره یوه ګرینډ جرګه راغوښتې وه چې هغه نن په نوښار کې 3 بجې کېدونکې وه چې د نوښار امن به په کومه طریقه باندې بحالېږي. د جومات مخې له په نوښار کې ولاړو غونډو چې په دې کې سوال ځواب راله چې په دارالعلوم حقانیه کې زما په دیوبند ثاني کې زما د اسلافو قدمونه چې په کوم ځای کې پراته دي چې د کوم ځای نه د دنیا ګوټ ګوټ ته د دین شمع خورېږي، د دین رڼا خورېږي، هغه ظالمانو دلته په هغوی باندې دماکه وکړه. بچیانو را یو ځای کېږئ، ما حالات ټیک نه دي. ګورئ په دې شیز باندې ځان پوه کړئ، بیا دله چغې وایو چې دننه مه ځئ، دننه څه نشته. د انتظامیې سره تعاون کوئ، هېڅ پته نه لګي چې په منځ کې به دم نه څوک دي. الله دې نه کړي داسې. دغه زمونږ دا خلک راځي، زمونږ دا رونه بایګان راځي، هلته نه د خلکو غوښې لرې کوي. دوستانو یا ربي مو دلته دې جولۍ له وګورئ، بس نه که نه یار، بس ځئ که نه ځئ، بس لاړ شئ دوستانو، خواره شئ د خپلې بېبې بچي، ځئ خواره شئ بچي، ځئ